مرسته وکړو د دغې ماشومانو د مستقبل روښانه ګرځېدو لپاره کوشش وکړو دغه بچي مدارسو کې علماء کرامو ته کینو دا بچي زما ستا دا د دین بوزغلی دی که چېرې ما ورته د دې خیال ونه ساتو او د ده تم د اوبو دغه رنګې د دغه تربیت هم ونه کړو نو دا ماشوم به زما ستا نه ضایع شي دا خو بیا د معاشرې ناصور وي که چېرې ما ورته دا ماشوم تاسو ته په نظر راښکاري اکثر ماشاءالله ماشومان دي وکړي چې د دې موږ صحیح تربیت وکړو دا به د معاشرې دپاره بیا امامان وي د دې معاشرې رهبران به وي پکار دا دی نو چې د دې ماشومانو تربیت په قرآن کریم باندې وکړو نن که موږ وګورو د تربیت ډېر فقدان دی تربیت کمی ډېر زیات دی زموږ ستاسو بچي نوجوانان په موبایلو باندې اخته دي زموږ کشران ماشومان موبایل وخوړل پرون ناولز یو والد محترم د یو ماشوم راته وایي وي د شپې 2 بجې وي موبایل مې چارج ته ایښودی و موبایل مې چارج کو چې سترګې مې وغړولې د 7 کالو ماشوم یې د هغه موبایل راغستی د موبایل ته هسې ګیم کي دا زموږ ستاسو حال دی ورونو کوشش کوئ چې د خپلو بچو مخکې موبایل مه استعمالوئ د خپلو بچو مخکې د دنیا ذکر مه کوئ د لکونو د کروڑونو خبرې مه کوئ د خپلو بچو مخکې هم د دغه بچو مخکې د خپلو خپلوانو د تربورانو د هغه خلکو چې ستا ورسره نه لګي د هغې ذکر بګت بالکل مه کوئ ځکه دا د دې ماشوم په ذهن کې یو کور پیدا شي د تره سره ول نفرت پیدا کوي د ماما سره ول نفرت پیدا کوي د پیسو ذکر د ده وړاندې کوي د ده د دنیا سره محبت پیدا شي د قرآن نه د سبق نه د تعلیم نه د دې نه توجه اوړي نو وروڼو کوشش کوئ چې خپل بچي ځکه هسې نه د قیامت په ورځ د دغې بچو لاس به وي بیا د والدینو ګریوان به وي موږ او تاسو به دې ته جوابدeh یو د قیامت په ورځ باندې نن الله تعالی په هر کلي کې هر محله کې په هر ځای کې علماء کرام فی سبیل الله تاسو ته مهیا کړي دي هر جمعه کې چې وګورې نو عالم به تا ته مهیا وي حافظ قرآن به ته مهیا وي فیس ته نه غواړي تنخواه ته نه غواړي او که تنخواه وي نو څه تنخواه وي تاسو د مدرسې د استاد تنخواه تپوس چېرته کړی دی چې د ده څومره تنخواه ده زما په خیال 15,000 یا 6,000 روپۍ تنخواه به یې د ده ستاسو د دې مدرسې محتمم مولانا سراج احمد صاحب موږ له مدرسې ته راځي هغه سره ډېرې ته د 10-12 کالو راسي د هغه تنخواه موږ ویلم نه شو چې موږ ته څه ورکوو 2,000-15,000 روپۍ دا تنخواګانې وینو زموږ مقصد دا وي د علماء کرامو چې موږ دا دین لله فی الله دغې مسلمانانو ته وروڼو ته ورسوو نن په دین باندې خرچه نشته